نو په هر دور کې د هر قسم شرکی دغه تردید پکاري. که اوس دور کې موږ راورېږو د بوتانو چې کوم دی تردید کوو نو خلک به دا سلسله لګېدي. نو د دې دور چې کوم دی لوی بوت هغه جمهوریت دی او حاکمیت چې کوم دی غیر الله له ورکول دی. د الله نه علاوه بل چاله چې کوم دی هغه فیصله کون بل څو ګرځول او نظام چې کوم دی نظامی تکوینی او تشریعي بل چاله ورکول دې ته ویل کېږي چې کوم دی دا د دې دور هغه بوت دی او دارن شریک د دې دور هم دغه دی. د جمهوریت چې کوم یو نظام دی د دې 15 منصټونه او بنیادونه دي. یو ته ویل کېږي سیکولریزم، دویم ته ویل کېږي لیبرالیزم او بل ته ویل کېږي کیپټالیزم او دارنګ بل پارټیزم. د دې شیونو چې کوم دی دا جمهوریت چې کوم موجوده نظام هغه رایج نظام چې کوم دی دغه منصټونو په دغه منصټونو باندې دغه نظام هغه موجود دی. اوس چې کوم دی سیکولریزم څه ته ویل کېږي د دې چې کوم دی علما کرام هغه تعریف ذکر کوي چې سیکولریزم هغه نظام ته ویل کېږي چې دی بل اوتو القیصر مال القیصر وللکلیسا مال الکلیسا. د مولا چې کوم دی هغه د سیاست سره څه کار نشته دی، بس هغه په جماعت او مدرسې او د دین سره دغه کار دی. معاملات او معاشرات او مناکحات او حدود او قصاص دی کې چې کوم دی د مولا چا سره هغه څه کار نشته دی. بس صرف عبادت به کوي او څو عبادتونه بس مونځ به کوي، روژه به نیسي، زکات به ورکوي. نور چې کوم دی د حدود او قصاص او دارنګ مناکحاتو د دې سره د مولا څه کار هغه نشته دی. او دویم چې کوم دی د فوج او دغه چې کوم دی د بادشاه هغه د عباداتو سره څه کار نشته، بس هغه به دغه سره د دې د نور د دنیا نظام هغه به چلی. نو اوتو القیصر مال القیصر والکلیسا مال الکلیسا. بادشاه له بس هغه چې هغه د بادشاهي او دارنګه د کلیسیو والا چې کوم مولیانی او دارنګه پاپانی هغه بس د کلیسي سره خپل کار دی، د عبادت خاني سره کار دی. دیو چې کوم دی زمنګ د معاملات او د حدود او قصاص وغیرہ د دې سره څه کار نشته. حالانکه الله رب العزت فرمایي اليوم اکملت لكم دینکم، نن ورځ ما تاسو ته چې کوم دی قانون او دستور هغه قائم کړی دی. عزتمندو زمون کتابونه چې کوم د شریعت کتابونه دي چې هغه وګوري پاره کې اول عقاید لیکلي، به چې کوم دی عبادات لیکلي، به چې کوم دی معاملات، به حدود او قصاص مناکحات، دا 15 شیونه زمون کتابونه هغه جوړ شوی دي. نن سبا موږ صرف چې کوم دی هغه 2 حصے هغه راخېستې دي، نور کتابونه دا وجده فتلاشه د قبیلین ګرځېدلې دي. صرف عقاید او توای کار موږ ویلې دي. عقایدم څلک کم خلک دي چې هغه عقاید باندې سوچ او فکر کوي، د خلکو عقاید باندې مهنت کوي. دویم عبادت ته موږ کار ویلې. نور چې کوم دی معاملات، مناکحات، حدود او قصاص هغه د شریعت مطابق هغه زموږ نه دي. او قرآن کریم کې الله فرمایي نؤمن ببعض ونکفر ببعض. د دې خلکو هغه ذکر کوي الله رب العزت د کفار هغه مقوله ذکر کوي چې کفار به دا خبره کوله چې موږ په بعضی حصہ د کتاب باندې ایمان راوړو، په بعضی حصہ د کتاب باندې کفر کوو. صرف عقاید منو د قرآن او د سنت، صرف عبادات منو، معاملات، مناکحات، حدود او قصاص وغیرہ دغه لګور موږ نه منو. دارنګ الله رب العزت ذکر کوي فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. آیات چې کوم د ایمان راوړي په بعضی حصہ د کتاب باندې او کفر کوي په بعضی حصہ د کتاب باندې. د دې آیات کریمه د لاندې حافظ ابن تیمیه رحمه الله ذکر کوي، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله اذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله. کله چې بعضی دین هغه د مخلوق شي او بعضی دین د الله رب العزت شي، په دغه ټیم کې جهاد هغه فرض عین دي چې خلک جنگ وکړي د خلکو سره، بلکې جنگ بکیږي چې ټول په ټوله قانون د الله رب العزت شي. قاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. الله رب العزت وجنګي تر دې چې ټول په ټوله قانون د الله رب العزت پاتې شي او فتنه شرک کوم نه په مقدس مکه باندې پاتې نشي. نو اولنې چې کوم دی بنیاد هغه ته ویل کی سیکولریزم، چې هغه کې وای چې بس مولا د سیاست سره کار نشته او د بادشاہ چې کوم دی هغه د جماعت سره کار نشته دی. الله رب العزت قرآن کریم کې زی په زی په دیو باندې رد کوي.
والذین جعلوا القرآن عظیم کسان چې ګرځولې قرآن لره ټوټي ټوټي قرآن چې کوم تس نس کړی دی چې بس عبادات به چې کوم دی هغه د قرآن او د سنت مطابق کوو نور معاملات لین دین هغه به موږ د قرآن او د سنت نه بالاتر کوو دارن چې کوم دی نور حدود او قصاص که کم یو کس غلا وکي نو شریعت کې د هغې دپاره حکم دا دی چې هغه لسو درهمو نه زیات شی پټ کړي او دارنګ د مقام محترز نه پټ کړي شی محترمي نو هغه نه به لاس کټ کولی کېږي او دی وایي چې نه بس غل چې غلا وکړل هغه جیل ته نه باسه او ښه دال پیوکړه ښې سرب که چې راووتلو چې غلاګانو ته ښه چابق چې نور غلاګانې وکړي شریعت وایي چې کله یو کس شادي شودی هغه زنا وکړه نعوذ بالله نو هغه دې سنګسار کړی شي هغه دې په کاڼو باندې پټ کړی شي دی وایي چې نه دی کې چې کوم دی رای ازادي څوک چې څه کوي هغه کوي چې ښځه ورسره راضي وه نو په دې باندې هېڅ قسمه پابندي به نه وي نو عزتمندو هغه شریعت یې ټوټې ټوټې ګرځولی دی دویم منصت او بنیاد هغې ته ویلی کېږي لیبرلیزم ورته ویلی کېږي چې په دې کې انسان چې کوم دی وایي آزاد دی انسان چې کوم دی حریت مطلقه دی ته ویلی کېږي یعنی انسان چې کوم دی مطلق العنان هغه آزاد دی علماء ذکر کوي الحریت المطلقه فی الفکر والعقیده والبیان والمذهب والصحافه وقضاء الشهوات و انسان چې کوم دی په فکر یعنی د انسان فکر چې کوم دی آزاد دی په عقیده کې انسان چې کوم دی آزاد دی کوم عقیده هغه خپلولی شي دارن چې کوم دی په تعیین د مذاهبو کې چې کوم دی هغه آزاد دی که یو سړی کوم مذهب هغه راخلي په ده باندې به هېڅ قسمه پابندي هغه نه لګي چې کوم مذهب د راواخیستلو هغه به ده ته چې کوم دی هغه ازادي حالانکه چې کوم دی دغه ازادي الله رب العزت منه د دې نه فرمایلې ده په انسان چې کوم دی په فکر عقیده کې آزاد نه دی حدیث کې راځي من بدل دینه فقتلوه څوک چې دین بدل کې بس دا قتل کوي دا چې څوک مرتد شلو دا دین نه واوښتو دا قتل کوي جمهوریت چې کوم سیکولر نظام دی لیبرلیزم په دی کې چې انسان ته چې کوم دی اختیار شته دی که هغه یهودیت هغه خپلی که نصرانیت خپلی که هغه چې کوم مجوسیت خپلی کوم دین ته اړېږي په ده باندې به څه قسمه پابندي هغه نه لګېږي او حالانکې دغه پابندي الله رب العزت او شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم هغه لګولې ده بل منصت چې کوم دی د جمهوریت چې کوم دی هغه پارټیزم دی چې کوم دی پارټیانې جوړول کم سے کم چې دو پارټیانې یا درې پارټیانې یو حزب اختلاف او بل حزب دا اتفاق چې کومه پارټي ولاړي دغه مقابل کې یو بله پارټي د دغې نه الله رب العزت هغه موږ او تاسو منع کوي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله رب العزت فرمایي منګوله ولګوئ پرسۍ د الله رب العزت ټول د الله رب العزت پرسۍ باندې یو شي ولا تفرقوا تسنس کیږئ ما جماعتونه کیږئ ما او دارنګ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا پیغمبر علیه السلام فرمایي یو مؤمن د بل مؤمن د پاره داسې دی لکه د پشان د آبادۍ د یو آبادي چې کله یوې خښتې بله خښته نیولي یوې چې کوم دی ګټې بله ګټه نیولي یو بلاک بل بلاک نیولي مسلمانانو له پکار دي چې همدغه رنګه اتفاق د هغې وي وحدت د هغې وي مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد د مسلمانانو مثال د یو بل سره محبت کولو کې د یو بل سره رشتو پاللو کې او دارن په یو بل باندې رحم کولو کې داسې پیغمبر علیه السلام فرمایي لکه په شان د یو جسد اذا اشتکا منه عضو واحد کله چې یو بدن کې یو جز یو غوز ته تکلیفي نو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر نو ټول بدن ته دعوت ورکوي بې خوابۍ او تبې سره نو مسلمانانو له پکار دی چې یو موټی شي دیو کې چې کوم دی ډلې ډلې تفرق بازي نه جمهوریت وایي نه ډلې ډلې شي یو چې کوم دی دا پی ټی آی دا او دا چې کوم دی جے یو آی بیا په هغې کې چې کوم دی تقریبا چې د قاعدې اولنۍ تختې چې کوم الف با تا سا د هغې ټول ختمه کړې ده دا چې کوم دی جمعیت علماء سین او جمعیت علماء قاف او فا وغیره وغیره دا پارټیانې جوړې شوي دي پی ټی آی او مسلم لیگ کې بیا دوه قسمه دي او دارن چې کوم دی پیپل پارټي نه دا چې کوم دی دا جمهوریت موږ او تاسو ته چې کوم دی هغه دې طرف ته دعوت راکوي پارټیزم دې ته ویل کېږي چې پارټي نه جوړ شي او شریعت ته وایي چې په یو چې کوم دی قرآن او سنت باندې منګولې ولګوي یو وحدت چې کوم دی تاسو قایم کړئ ډېرېږي چې کوم دی ډېرې پارټیانې هغه مه جوړوئ
بل پدې کې چې کوم دی حکم بالاکثریت ویل کی هغه ته چې پدې کې په اکثر چې کوم دی په اکثر باندې په اکثریت باندې به فیصله کی یو طرف ته قران او سنت یو خبره کوي بل طرف ته اکثریت بل خبره کوي نعوذ بالله د اکثریت به کوم دی په قران او سنت باندې بالاتري مثلا یو طرف ته کوم دی 15 کسان دي هغه وایي چې شریعت بل دی پاس کړی شي بل طرف ته شپږ کسان دي هغه چې نه شریعت بل منګله هغه منظور نه دی نعوذ بالله د دغه شپږو کسانو خبره منل کیږي د دې 15 کسانو خبره بنه منل کیږي اگر چې دی قران او سنت خپلاس کې رخصتي او قران کریم کې الله رب العزت زې په زې چې کوم نه په اکثریت باندې الله رب العزت رد کوي وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس الله رب العزت فرمایي یقینا موږ پیدا کړی د پاره د جهنم ډیر د انسانانو د پیریانو نه دارنګ ولكن اكثر الناس لا يعلمون ډیر د خلکونه الله رب العزت فرمایي چې نه پیږي ولا تجد اكثرهم شاکرین تبون مې ډیر نه شکر گزار وما كان اكثرهم مؤمنين ډیر د دوی نه ایماندار نه دي ډیر ایمان نه راوړي واکثرهم کاذبون ډیر د دوی نه چې کوم دی هغه دروغجن دي وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين نه ډیر د دوی نه اگر چې ته هرڅ وکې په دی باندې ایماندار وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ایمان نه راوړي ډیر د دوی نه مگر دوی د الله رب العزت سره شریک ګرځي شرک کوي د الله رب العزت سره بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ام تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام الله رب العزت فرمایا ایت ګمان کې چې یقینا د دوی نه اوري د الله رب العزت کتاب یا سوچ او فکر کوي د الله په کتاب کې نه دوی الا كالانعام مگر په شان د ډنګرو نو الله رب العزت قران کریم کې زې په زې هغه په اکثریت باندې رد کوي الله فرمایي لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون یقینا ثابت شوی دا غوینا د عذاب د الله رب العزت په ډیرو باندې او ډیر د دینه ایماندار نه دي ډیر د دینه ایمان نه راوړي فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون نو مخ اړي ډیر د دینه نو دین اوري د الله رب العزت کتاب ولکن اکثر الناس لا يشكرون قران کریم زې په زې په اکثریت باندې الله رب العزت رد کوي او دارنګ حدیث کې مرادی پیغمبر علی السلام فرمایي بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا اسلام چې کله رالم نو اسلام ناشنا او چې کله اخیری زمانہ راشي نو اسلام به بیا چې کوم دی غناشنا شي او پیغمبر علی السلام فرمایي توبه للغرباء د غناشنا خلکو لګو خلکو دیوله چې کوم دی هغه خوش خبری ده صحابه د پیغمبر علی السلام نه تاسو کو اې دا الله رسوله من الغرباء دا غربا څوک دي چې ته د غید لپاره خوش خبری ده پیغمبر علی السلام فرمایل اناس صالحون قلیل فی اناس سوء کثیر من یعصیهم اکثر ممن یطیعهم دا خلق دي چې لګ نیکان خلق بي او دارن چې کم دی دا لګ نیکان بي او په ډیرو بدانو کې به دا خلق موجودي د ډیر چې کوم نه لک خلک بد دیو تابعداري کوي او ډیر خلک بد دیو نه بیزاری اختیاري د دیو نافرمانی وکړي نو د لګو خلکو الله رب العزت چې کوم دی پیغمبر علی السلام دغه تعریف کړي د لګو صفات یې کړي نو په جمهوریت کې چې کوم دی یو منسټ او بنیاد هغه حکم بالاکثریت دی چې په اکثریت باندې به کوم نه هغه فیصله کوي نو قران کریم کې الله رب العزت په دغه باندې رد کوي ان الحكم الا لله نه فیصله کون مگر صرف او صرف الله رب العزت ان الدين عند الله الاسلام معتبر دین د الله رب العزت په نسبت باندې اسلام دی حکم بل اکثریت نه دی اکثر له بچکند اغلب ترجیح غنه ورکول کی بیا د دې موجوده نظام مفاسد چې کوم دغه به انتهایی ډیر دي هغه چې اوس وایو نو وخت هغه کم دی نو عزتمند د دې دور هغه یوسف لیدیانی رحم الله په خپل کتاب کې ذکر کړی دی آپ کے مسائل اور ان کا حل پاگی کی ذکر کئی چې دې دور صنم اکبر چې کوم دی لوی بوت هغه جمهوریت دی دا موجوده نظام چې په موږ تاسو باندې رایج دی دغه نظام چې کوم دی صنم اکبر هم دغه دی او عزتمند د دې لپاره بیا چې کوم دی دغه کفري نظام هغه اسلام هغه ته اسلامي نظام ویل دا څومره د خطرې خبره ده نو الله رب العزت هغه قران کریم کې اولنی وصیت چې کوم د پیغمبر علی السلام ذکر کړي چې تاسو د الله رب العزت سره شریک مګرځوي نو د شرک تاسو ما دا خبره وکړه په هر دور چې کوم دی داغي مناسب شرک او خلق بغا د الله رب العزت سره شریک ګرځول زمونږ د دې دور چې کوم دی هغه
شرک هغه حکم بالاکثریت او دارنګ جمهوریت دا موجوده نظام چې کوم دی هغه دی چې دغه نظام منل دا د الله رب العزت سره شریک ګرځول دي دي شرک فی التشریع والقانون ویل کیږي د الله رب العزت په قانون کې او د الله رب العزت په دستور کې چې کوم دی الله رب العزت سره نور خلق شریک ګرځول دغه نه الله رب العزت موږ تاسو منع کوي